خزو دومره لوی مقام دی. په یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښځه راغله. یا رسول الله د کوم سړي دی دا څومره خوش قسمته دي، تا سره الموس کوي، تا سره جهاد کوي، هغه شان انفاق فی سبیل الله کوي او ډېرې نیکۍ ګټي. ښځه خو موږ نه دغه سړي خو موږ نه ډېر زیات مخکې دي. یا رسول الله موږ خو ډېر بد قسمته یو، موږ په خپلو کورونو کې ناست یو او دغه سړي دی دغه تاسو سره دی، المنځونه هم کوي، جهاد هم کوي، شهادت هم دوی ته ملويږي او انفاق فی سبیل الله هم کوي، عیادت د مریض هم کوي. موږ خو ډېرې بد قسمته یو. داسې ښځې دي چې دا خپل ځان دپاره نه کولو او دې دپاره کولو چې اسلام پرو سره موږ خو ډېرې کمزوري یو، نیکۍ موږ نشته. الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو تاسو خو ډېر زیاتې خوش قسمته یو. سړي به دومره خوش قسمت نه وي لکه څرنګې تاسو خوش قسمته یو. څرنګه تاسو د خپل خاوند تعبیداري کوئ، خپل خاوند احکامات منئ، خپل خاوند دپاره ځان ښایسته کوئ، د دې ثواب دومره تاسو ته ملویږي لکه یو مجاهد په جهاد کې الله په لاره کې څومره ثواب ملویږي تاسو ته هم دومره ثواب ملویږي. الله اکبر. تاسو یې دغه سړي دغه ما سره الموس کوي، په جامې کې وي، تاسو د کور کې په یو کونج کې الموس کوئ، 4 رکعاته یا 2 رکعاته فرضي الموس، دوی دومره ثواب ملویږي لکه څومره چې کوم سړي ما سره مسجد نبوي کې الموس کوي، دومره ثواب تاسو ته هم ملوي. تاسو خوش قسمته نه. بیا ته وفرمایلو چې تاسو د خپلو زمنو تربیت څه کوم کوئ، خپل زمن غټه کوئ، خپلو زمنو تربیت ښې طریقې سره کوئ، دوی دومره ثواب تاسو ته ملویږي لکه سړي چې کوم انفاق فی سبیل الله الله په لاره کې چې کوم مال خرج کوي دومره ثواب مغو ته ملویږي څومره ثواب تاسو ته هم ملوي. عزتمنو مسلمانانو ښځو دومره لوی مقام دی.